دویمه سپاره 5 نمبر رکوع او د سوره بقره یو باندې 60 نمبر رکوع. دویمه سپاره 5 نمبر رکوع او سوره بقره یو باندې 60 نمبر رکوع. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اے خلقو کلوا خورئ مما اغسن فی الارض چې په ځمکه کې دی حلالا طیبا حلال او پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تاسو تابعداري مکوئ د شیطان لارې انه لکم عدو مبین بېشکه د ستاسو ښکاره دشمن دی. انما یامرکم بېشکه د تاسو ته حکم کوي بالسوء په بدګړۍ سره والفحشاء او په بې حیایي کارونو سره وان تقولوا او ادا چې تاسو اوای علی الله الله ذات متعلق ما اغس لا تعلمون چې تاسو ته پته نه وي. و اذا قیل لهم اتبعوا هر کله چې دوی ته وویل شي تابعداري اختیار کړئ ما اغس انزل الله چې الله نازل کړي قالوا دوی وای بل نتبع بلکې مونږ خو تابعداري کوو ما اغس الفینا علیه آباءنا چې پس باندې مونږ خپل پلارونه پیدا کړي اولو کان آباؤهم اگر چې آیا و پلارونه د دوی لا یعقلون شیئا د یو شیز عقل نه لرونکي ولا یهتدون او نه د هدایت د لارې لرونکي ومثل الذین او مثال د هغو خلکو کفرو چې کافران دي کمثل الذی په شان د هغه ینعقو چې چغې ورته ویلی کېږي بما لا یسمعو چې نه اوري الا دعاء و ندا مګر بلنه او چغې ورته کول صم کاڼه دی بکمن ګونګې دی عمیون ړانده دی فهم لا یعقلون پس دوی نه اوري. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کلوا خورئ من طیبات د پاکو نه ما هغه څه رزقناکم چې موږ تاسو ته رزق درکړی واشکروا لله الله شکر ادا کوئ ان کنتم کچیرته تاسو ایاهو خاص دلره تعبدون عبادت کوئ. انما حرم علیکم المیتة ده بېشک الله په تاسو باندې حرام وګرځولو مردار والدم او وینا ولحم الخنزیر او خنزیر غوخه وما اهل به لغیر الله او هغه حلال څاروی چې په وخت ذبح الله نه علاوه د بل چا نوم پې واخیستلی شي فمن اضطر پس څوک چې لاچاره وي غیر باغ نوی سرکشی کونکی ولا عاد او نه تجاوز کونکی فلا اثم علیه په دسه ګناه نشته دی چې دا یې وخوري. ان الله غفور رحیم بېشک الله بخونکی مهربان دی. ان الذین بېشک خلق یکتمون چې پټوي ما هغه څه انزل الله چې الله نازل کړي من الکتاب د کتاب نه ویشترون اخیستل کوي به په دې سره ثمنا قلیله د دنیا لږ مال اولئک داغه خلق دی ما یاکلون دوی ناچوي دوی نه خوري فی بطونهم خپلو خېټو ته پاچولو سره الا النار مگر اور ولا یکلمهم الله الله به کلام نه کوي دوی سره یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه به دوی پاک کوي ولهم عذاب علیم او دوی دپاره درد والعذاب دی. اولئک الذین اشتروا الضلالة داغه خلق تی چا خیستلی وکړه د ګمراهۍ بالهدا په بدله د هدایت والعذاب او عذاب واخیستو بالمغفرت په بدله د بخنه فما اصبرهم علی النار پس دوی به صبر ونکي په اور باندې ذلک دا بان الله بېشک الله نزل الکتاب بالحق نازل کړو کتاب په حق سره وان الذين اختلفوا او بېشک خلق چا چې اختلاف وکړو فی الکتاب کتاب کې لفی شقاق بعید هغه د په لرې ضد کې پرات دی.